رب کائنات چې په دویم نظر باندې دغه علاقې ته وګوري فنظر الى حملة القرآن او د حافظ قرآن سره د وړو بچو د درس د حلقه رب العالمین ویني نو د عذاب هغه کړي فیصله نه الله تبارک وتعالى واپس کوي چې په دې کلی به عذاب څنګه ورلېږم دې علاقې او قوم ته به عذاب څنګه ورلېږم د دې قوم بچي هغه ناشتي او د الله تبارک وتعالى مقدس کلام هغه چې کوم دې سه یادای نن قاری عبد الله سے ستاسو دا بچی ناظر اخوان کړل دای د قران په تلاوت باندې پوی کړل کم چې د قران اولنې حق دی او د دواړو جهانو د سردار د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت په ذمہ دارو کې قران چې اوله کومه ذمہ داری بیان کړي د یتلو علیهم آیاته یا دویشتمه پاره کې الله فرمایي یتلا علیهم دغه خدمت د رسول الله دغه ذمہ داری سر تر رسولن الحمدلله دغه حافظان او قران دا قاریان صاحبان لګیا دي او د قوم بچي او بچیانې دا د قران په تلاوت باندې پوهه کوي او د دوی دا وړي وړي معصوم جمع دا د قران په تلاوت باندې چې کوم دې سیم رواني کی لہذا محترم عزیزانو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کومځه کې د قران تلاوت کیږي دلته د مدرسه روانه ده د کې شپه ورځ د ماشومان د قران تلاوتونه کوي زاغ ورځ دیر کې زما درې څلور ورځې مسلسل پروګرامونه زمونږ یو ملګری دی د سبق دغه مدرسه کې زمونږ شپه وا هغه باندې تاسو کوی مولوی صاحب سار بسو خرا پاسي ما ورته په باندې 15 بجې برا پاسو په کم پشپک باندې هغه ټیم کې اذان کېده مې په وخت یو 10 برابرېږي او دا په وخت د منځ د پاره ډېر شه دی لیکن قسم دې هغه مدرسه کې سحر 4 بجې زرا پاسې دما نراته هغه محتمم صاحب دروازه ټکولې وا نما ځان ته موبایل ټیم کړو بلکې تقریبا یو نیم سل سکم 200 دا سیواړو واړو بچي او ماشومان د حفظ او د ناظره دا هغه مدرسه کې دیرو دوی د درینیمو نه روسترا پاسېدل د قران پاک د تلاوت او د تهجد د پاره اغي او د سنو کړل او دا غي نه بعد تهجد او زکه 4 بجې را اوتما هغه یو نیم سلما شومانو تهجد کړي وي او اغي د جمعات په هغه حال کې د قران تلاوت تناسو د قران د تلاوت یو غرار او شور داسې جوړو ماوي قسم دې چې دا دومره ناکردی په دې ملک کې رواني دي او رب کائنات مونږ او تاسو باندې د کانو بارانونه نه کوي دا اسمکه را باندې نه ولټه کوي دا د دې وړو وړو بچو د قران د تلاوتونو برکت دی چې ماینن مشران به ودی په دغه وخت کې ځوانان به ودی دا واړه واړه نه بالغ بچي تقریبا یو نیم سل پورې دا په یو جمعات کې د الله د مقدس کلام د قران تلاوت ته د تهجد په ټیم کې چې کوم دې ناس دي قرآن دا اغی تذکرہ کړي فچ فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا حضور دا الله تبارک وتعالى فرمائی کہ طالب الله پدی باندې اغه عظیم مقام د تهجد په وخت کې در پاسېدو په برکت باندې درکې او بیا ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا چې دا وخت یو سړی د قران تلاوت کوي د تلاوت کې کوم خوند او مزه ده هغه نقشه قران سورته مزمل کې بیان کړی دا نو محترم عزیزانو نن دغه علما او دا د قران د درس د حلقې نن تقریبا د قران تلاوتونه دې پورې محدود پاتې شو د موبایل او د لاسا کور کې لوی وړو ته د قران د تلاوت فرصت نه ملاويږي او نن ستا په کور کې د قران تلاوت کې کوم بچي کوي نو دا هغه بچی دي چې دا د مدرسو کې حفظ کوي هغه کې ناظره کوي هغه کې تجوید کوي او دغه حافظان او قاریان داغي معمول سحر د وخته درا پاسېدو چې کوم دې سه برابر کی دغه په برکت تاسو کورونو کې خیرونه برازي برکتونه برازي